په توجه وغواړم. حکومي مدرسې کې کونیان کونې ورکوي، دې ته د توجه نشته. که ښځه په توجه وغواړم توجه کې دی ما توجه ووایم. مسلمان له په دې باندې سوشل میډیا والے له په دې اواز کول پکار دي چې آیا یو داسې عالم دین، یو لوی شیخ الحدیث، یو لوی مبلغ اسلام هغه پسې د مور کنزل کول، بیا جامعه دارالعلوم حقانیه کوړه خټک پسې داسې بدې ردې او دغسې کنزل کول، یقینا چې دا د مسلمان شان نه دی او دا د مسلمان د شان سره نه. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم العلماء ورثة الانبیاء. زما عزتمندو مسلمانانو کتونکو وروڼو، زمونږ ډېر ګران او قدردان مشر او زما استاذ محترم حضرت علامه مولانا مفتی سردار علی حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه چې داغه د پاره आवाज اوچتول، داغه په حق کې आवाज اوچتول یقینا چې زمونږ د پاره فرض دي. هغه په خپل ویډیو کې مفتی صاحب پسې کنځلې کړي دي او دومره کنځلې کړي دي چې داغه مور ستایله شوې ده، داغه د مور نوم اخیستلی شوی دی او د مور کنځلې ورته شوي دي. هغه ته دومره خراب کنځلې شوي دي چې په خوله باندې یقینا چې د چا نه راځي. دا خو یو ډېره د افسوس خبره ده چې نن کس به راپاسېږي او هغه به مفتی صاحب پسې ګوته نیسي او داسې بد ردې به وایي چې د مور کنځل به کوي، د خور کنځل به کوي. او بیا دا خو پرېږده چې د جامعه دارالعلوم حقانیه کوړه خټک د هغې طالبانو پسې دومره کنځلې کړي دي چې هغې ته دومره ګنده الفاظ استعمال کړي دي چې هغه د چا په زبان باندې د مسلمان په زبان هم نشي راتلی، داسې الفاظ د هغه دپاره استعمال کړي دي. او په توجه ته داسې وې. زما عزتمندو زه دته صرف دا ویم چې د علماو ګستاخي کول، د علماو سره بلا وجه، امام مالک رحمه الله فرمای چا چې عالم سره بلا وجه بغض وکړه، نفرت وکړه ورسره، او چا بلا وجه عالم پسې کنځلې وکړي، نو د دغې سړي اخیری خاتمه په کفر باندې یقیني ده. دا څوک امام مالک رحمه الله فرمای. په احادیثو کې څومره د علماو ذکر راغلی دی، په قرآن آیاتونو نه څومره د علماو شان بیان شوی دی. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله رب العزت بل ځای کې فرمای هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. وګوره څومره آیاتونه په دې باندې موجود دي د علماو په شان حوالې سره، د علم د عظمت حوالې سره. خو افسوس چې نن زما دغه نوجوان پوه نه شو او د دومره ګنده الفاظ استعمال که. ما ویل چې الله تا د توبې توفیق در نصیب کې، خو که در نصیب نشوه نو ما ویل بیا به ته خپل حشر ته وګورې. او تا ته خو هغه واقعه یاده ده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خوب ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په خوب کې لاس نیولی دی، جهنم ته لاړه، جهنم کې هغه کسانو کته چې د هغې سرونو نه خنزیران جوړ شوي، هغې نه خنزیران جوړ شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر صدیق ته فرمایي ای د الله رسول دا کم خلک دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ابوبکر وایي دا هغه خلک دي چې دوی د علماو ګستاخي کړې ده، دوی د علماو توهین کړی دی، علماو پسې کنځلې بدې ردې ویلي دي. نو د عالم په ګستاخۍ کې، د عالم په کنځلو سره د هغه عزت نه کمیږي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. خو ته ووره چې ستا ایمان باندې اثر پروي، ستا ایمان ختمیږي او ته د ایمان نه خلاصیږي او ستا د ایمان نه ایمان پیځي، نو او د هغه په اسم نه کیږي، ستا په دې وینا به څه وشي. او د افسوس خبره د هر مسلمان له په دې باندې سوشل میډیا والے له په دې اواز کول پکار دي چې آیا یو داسې عالم دین، یو لوی شیخ الحدیث، یو لوی مبلغ اسلام هغه پسې د مور کنځل کول، بیا جامعه دارالعلوم حقانیه کوړه خټک پسې داسې بدې ردې او دغسې کنځل کول، یقینا چې دا د مسلمان شان نه دی او دا د مسلمان د شان سره نه ښایي. زما عزتمندو دا پیغام زما ټول مسلمانانو ته ورسوئ، څومره چې د سوشل میډیا ملګري دي چې هغې د دې خلاف یو اقدام اوچت کړي او یو قدم اوچت کړي
او آینده د پاره څوک داسې جرأت ونه کړي چې د علماو په شان کې بېعزتي وکړي، د علماو په شان کې بدې ردې ووایي. وما علینا الا البلاغ.